بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. سورہ آل عمران دری حصیو پا اولا حصہ کی اثباتو دا توحید دا اللہ رب العزت او غدری بابو نوا بیا دویم حصہ کی اثباتو دا رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قبائح ذکر کول د منکرینو د رسالت بیا دریم حصہ کی بیانو د جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی او پای کی اول قوانینو د پارا د تأسیس د جماعت بیا بل باب شروع کا او پای کی قوانینو د فتح او د کامیابی او اغا علتون بیانول چه تاسو تاول د فتح نفس شکست ملاو شو داغی علتون او وجه بیانولی س قوانین مخ کے بیان شو او س علتون هم بیان شو د غزوه احد ذکر شروع پائی کی سعلتون دا شکست اخودل اس دا دی زینا پا دی آیت کی بیان کی دا صفات المؤمنین والمنافقین دا مومنانو نخی او دا منافقانو نخی بیانی مومنانو اس پروانوا او منافقان دیر یریدل مومنانو زونو کی اللہ سکینہ او اطمینان را نزل کرو منافقانو زونو کی داشے نو مومنانو زونو کی اللہ امن او خوشحالی را وستوا دا کافرانو پائے کی دا نو نو دا دیو جنا دا منافقان دیر زیاد چی دینو پا جنگ احد کی پریشانو او مومنانو اس پروانو مومن پا ہر حال کے دا اللہ رب العزت پا حکم او فیصلے رضائی منافق لچ پیدا ملاو شو خو خوشحالی کلک نقصان ملاو شو کنا نو بیا پا دا منافق خبری وگوری ما دا طویلو چه دا سے نکو تا دا سے اکڑلو دا دیوالی اکڑلو غرد دکڑو پی تبا دکڑو دا کفار و دردون و زخمون بدوم را نئی لکا دا دی منافق کسی چه بیا سمردی دا مرگر ہوئی نہ کنا دا خو ہمیشہ تن صرف برای نام زان مرگری کی لکی ایمان وینا
نو په دې کې د منافقانو او د مؤمنانو هغه نښې دا آیت چې دی ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا دا آیت مفسرین وایي چې په قرآن کې واحد دا یو آیت دی چې په دې کې تمام حروف تهجی هغه چې دی نو راغلي دي مطلب د الف نه واخلې تر یا پورې څومره حروف چې دي چې د هغې نه عربیت جوړ دی د هغې نه قرآن جوړ دی نو هغه حروف ټول په دې آیت کریمه کې راغلي دي ټیک د هغه ترتیب نه دی چې ګنې الف با تا سا داسې یو بل پسې مسلسل خو چې سوچو کې نو یو ټکی هم د الف نه والې تر یا پورې په دې آیت کې داسې پاتې شوی نه دی ټول پکې شته نورو آیاتونو کې بعضو کې یو ټکی نه بعضو کې بل نه بعضو کې بل نه دې کې ټول حروف تهجی شته د دې آیت دا یو خصوصیت هم شته ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم ثم انزل عليكم بیا نازل کا اللہ پتا سو باندی راولے گا اللہ پتا سو من بعد الغم پس دا غمنا و دا پریشانینا غم دلتا شکس زخمونا دردونا خفگانونا اٹولی و سرت تڑلیوی سشی راولے گا امانتا نعاسا امانتا امن لرا اغا امن پتا سے طریقو نعاسن چی اغا پرکالیو یغشا طائفتا منکم چی پتا کڑی وی وڈل استاسونا و طائفتن او بلدلوائن منافقان قد احمتهم انفسهم دا انفسهم فاعل دا احمتهم دا پارا قد احمتهم انفسهم چی غم اچولیو دیتا صرف نفسو نخبلو یعنی غم کی غرزولیو دی خخبلو زانونو دا زان غم ورسارو چی سبکی نئی دا اللہ دا دین پروا لرلا نئی دا اللہ دا نبی پروا لرلا دا خپل زان غم و پکر ورسارو چی زبسکو مخذب می کھنڈ شیو بچی با می یتیمان شیو مر نشمو زخمی نشمو دا خپل سوچونه کول د دې آیت سمانا چې جنگ احد کې کله مسلمانانو ته شکست ملاو شو نو دا ډېر اوږد جنګ و خان اوږد جنگ داسې و چې یو پیره خو جنگ وشو نو مسلمانانو له فتح ملاو شو نو بیا کافران زغلول او د هغې غنایم راغونډول د بل طرف نه بیا کافران راتاو شو او مسلمانانو باندې حمله وکړه نو بیا لکه چې اسرینو جنگ شروع شي نو په دې کې مسلمانان شهیدان هم شو مسلمانان زخمیان هم شو نو مسلمانان ډېر پریشان وو د هغې وجه دا وه چې یو خوا خو مرګري شهیدان شو بل طرف ته هغه ګټلې جنگ فتح او کامیابی چې دی نو په شکست باندې بدله شوه او ستړي هم ډېر زیات دي خوب هم نه دی کړی آرام هم نه دی کړی نو ډېر ګډوډ نو په دې موقع باندې الله رب العزت دا احسان وکړ چې جنگ لږ کم شو نو صحابه په ولاړه باندې الله پاک په هغې خوب راوسته سترګې پټې وې او ولاړ به یا سترګې به کلاو وې خو دماغ به وده شو بس هسې ګنګس غوندې تشي سړی نو په ولاړه او یا په ناسته په داسې حالاتو کې هغې له خوب راغی طلحه رضی الله عنه فرمایي قسم په خدای ما به توره لاسو کې راټینګول او زما د لاسو نه به ښویېدله یعنې خوب راغی که نه دا خوب الله پاک صرف مؤمنانو باندې راوست د خوب اثر دی انسان چې هر څومره پریشان او دی وده شو راپاڅېږي نو پریشانی به کمیږي انسان چې هر څومره ستړی دا ټول خلک دی راشي او چاپي دی ولکۍ دی نه دمه کېږي خو که دی وده شو که نه نو بیا چې راپاڅېږي نو د ده ستړیوالی به ختم شوی نو دا د انسان د ستړیوالي دپاره او د انسان د غم د ختمولو دپاره بهترین شی الله پیدا کړی
خوب ته پکې څه ضرورت و دا لږه زندګي د نیمه پکې په خوبونو تېره شي که نه الله به د سره دا خوب نه پیدا کوو خو خوب د دې دپاره دی چې دا د انسان د بدن راحت دی دا د بدن دپاره یو قسم چاپی ده دمه کول دي که خوب نه وي نو بیا به د انسانانو دا ژوند ډېر کم وي دا به ډېر زر ختمېدی ولې ځکه چې بدن به ستړی او بدن به سوچونو او غمونو او پریشانو داسې کړی چې خوړلی به انسان ډېر سوچونه وکړي چې وده شي د دماغ دمه شي انسان ډېر ستړی شي چې وده شي راپاسي بدن دمه شي دا خوب وجعلنا نومکم سباتا الله وی موږ ستاسو خوب ستاسو د بدن راحت چې دی نو ګرځولی دی ته ګورې نه چې کم سړی دماغي بیماري او کم سړی وی زما دا ټول بدن خوږېږي ډاکټر له لاړ شي ډاکټر ته اول تپوس دا کوي خوب دې پوره دی که نه خوب دله درځي که نه که یو سړي له خوب ورځي نو دی به دماغي ګډوډ نه یو سړي له خوب ورځي نو دردونه به هم دومره ډېر نه او که خوب یې نیمګړی خوب یې پوره نه نو د بار اندام خوږېږي او دی بار وخت چې دی نو ګډوډي بیمار دی نو خوب سره انسان دمه شي نو الله رب العزت په صحابه او په مؤمنانو خوب راوسته نو چې خوب پې راغی نو هغې سره هغې ته لږ سکون میلاو شو آرام میلاو شو دمه میلاو شوه او منافقانو باندې الله دا نعمت نه کو نو منافقان په میدان جهاد کې یو ستړي دي زخمیان هم پکې شته او دا خوب هم پې نه راته هغې بس دا سوچونه دي او فکرونه دي او غمونه دي چې دا به څه کېږي کله یو خوا مخ اړوه دې خوا نه څوک حمله کوي کله بل خوا نه په هغه ناسته باندې هم نه پوهېدل ستړي کېدل به نور په ولاړه مو سکون نه میلاوېده دا الله رب العزت دی له د دی د دې منافقت سزا ورکوله چې ورېږه چې ښه ستړي شي او ښه څه دی نو په تکلیف شي نو د هغې ذکر کوي ثم انزل علیکم بیا راولېږه الله په تاسو من بعد الغم پس د غم نه امنتن امن لره دا امنتن بعض علما وایي یو امن دی یو امنتن دی بالتا امن چې شي نو دا ویل کېږي ذهاب الخوف مع ذهاب الاسباب امن هغې خوشحالۍ ته وایي چې د انسان نه یرم لرې شي زړی مطمئن شي خو د یرې اسباب هم ختم شي لرې شي لکه مطلب کور ته راغلی او خپل ځان پسې ور بند که او د جهاد نه راغلی نو اوس خو خطره نشته که نه چې دې ځای نه به دشمن حمله وکړي او دې ځای نه وکړي نو دا امن شو امن چې خوف هم ختم شي یر هم ختم شي د هغې هغه اسباب هم ختم شي او امنتن دې ته وایي چې یره الله پاک د انسان د زړه نه ختمه کړي او اسباب د یرې موجودي دلته امانتن ځکه وي چې اسباب خو شته که نه میدان دی د تورو د غشو کافران شته موقع ده نو هر څه برابر دي دغه خو د یرې ځای دی که نه او په دې موقع باندې الله د دوی د زړونو نه هغه خوف او هغه یره ختمه کړه نو امانتن یې وي او بعضې علما وایي چې دونه فرق نشته یو بل په ځای استعمالېدی شي ثم انزل علیکم بیا راولېږه الله په تاسو من بعد الغم پس د غم نه امنتن امن نعاسا پرکالی یغشا طائفة منکم چې پټې کړه یوه ډله ستاسو نه مؤمنان و طائفتون او بله ډله وه یعنې منافقان قد اهمتهم انفسهم چې په تحقیق سره غم کې اچولي وه هغې لره ځانونو د هغې یظنون بالله گمانونه کول دی په الله غیر الحق ناجایزه ظن الجاهلیه گمانونه د جاهلیت یعنی د اهل جاهلیت ابن عباس رضی الله عنهما وی د دې ګمان نه څه مراد دی وی التکذیب بالقدر چې د ایمان په احکاماتو کې په ایمانیاتو کې یو ایمان دی ایمان بالقدر تقدیر باندې ایمان لرل چې خیر او شر د الله د طرف نه د هغې فیصلې کېږي او اندازې کېږي منافقانو ویل دا پکې لا تقدیر کې لیکلي تقدیر مقدیر کې نه دي لیکلي وی که تقدیر کې وی نو خو موږ فتحه ولې واپس په شکست بدلېده نو د تقدیر تکذیب یې شروع کړ په الله یې شکوي او اعتراضونه شروع کړل او دا به ویل یقولون ویل به د منافقانو هل لنا من الامر من شیء
آیشته دے زمونږ د پاره من الامر د امداد د الله نه د فتح او د غلبینا یا من الامر د روغ وتلو د دې زینا من شیء سشیء استبهام للاستهزاء دی ویتا وګوره تقدیر کې به زمونږ روغ تللی کې بنه داسي تقدیر کې به دا لیکلي چې مونږ به روغ لاړ شو تقدیر کې به دا زمونږ شرطي چې مونږ به کامیابي ومومو که نشته زمونږ تقدیر کې لکه تقدیر پس به داسې خنداګانې کولې یقولون او ویل به د منافقانو لو کان لنا که چرته وی زمونږ د پاره من الامر د اختیار نه شیء سشیء ما قتلنا هاهنا نو به مړه شوي مونږ دلته دې منافق ته اوس وګوره دا خبرې سړی څومره زوري که نه څومره سړي له زور ورکوي دې منافقانو به دا ویل وایي زمونږ دا دین صحیح نه دی ښه چې مونږ د یو الله عبادت کوو او مونږ شرک نه کوو کفر نه کوو او دا کافران ټول عمر د الله نه باغیان دي او د الله نه فرمان دي که زمونږ دا دین حق وی نو مونږ کې به یو قسم نه وی مړ ټول به دا کافران مړ وی هلته تاسو وایئ چې هر څه د الله اختیار کې دي نو مونږ یې مړه کړو هغې نه وژنې مونږ یې ورته کمزوري کړو هغې یې زورور کړل دا به د منافقانو خبرې وي په دې طریقه باندې به خپل هم د دین نه وړېدل نور مسلمانانو له به پړه کې شکونه پیدا کول لو کان لنا من الامر که چرته وی زمونږ د پاره د اختیار نه شیء سشیء ما قتلنا هاهنا نو مونږ به دلته کې نه وی وجلې شوې یعنې معنا که مونږ په حق وی نو مونږ به مړه نه وی خو په حق نه یو که ناسې لګیا یو الله پاک پې رد کوي قلت ورته ووایه زما نبي لو کنتم فی بیوتکم که چرته وی تاسو په کورونو ستاسو کې که په کور کې دن نه اوسېدې که نه چې ځان پسې دې ورم بند کړو لبرز الذین کتب علیهم القتل الا مضاجعهم خامخا راوتی به هغه کسان چې فرض کړی شوی دی په هغې باندې قتل یعنې مرګ الا مضاجعهم زید مړ کېدو د هغې ته دی کې ورته بیان د ایمان بالقدر طرف ته اشاره ده چې ایمان په تقدیر ولره کوم شی چې ستا په تقدیر کې لیکلی د کور نه به د الله را بار کوي هغې له بدلېږي مطلب دا دی چې د کم سړي په کم ځای کې مرګ مقرري نو که دی په خپل کور کې دننه او څه ضرورت یې نه دی به راوځي اولته به ځي اولته به مړ کېږي دا تقدیر شو ګڼه وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ دا علتونه دي الله دې کافرانو له فتح ورکړه او تاسو له شکست درکړه د دې امتحان دی دا مقصد د الله دا دی چې وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ دې دپاره چې امتحان وکړي الله تعالی ما فی صدورکم دا چې ستاسو په سینو کې دي ستاسو د زړونو امتحان الله اخلي ولیمحص ما فی قلوبکم او دې دپاره چې خالص کړي ستاسو ما فی قلوبکم هغه چې ستاسو زړونو کې دي کمې وسوسې چې دا وسوسې ختمې کړي او زړونه دله صفا کړي والله علیم بذات الصدور الله پاک چې دې پوه دی په رازونو د سینو باندې د انسان د سینو په دې پټو رازونو باندې الله رب العزت خبر دی ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اوس په دې آیت کې د صحابه کرامو د معافی اعلان ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم چغي واوړېدل ستاسو نه يوم التقى الجمعان فرض د مخامخ کېدو د دواړو ډلو باندې یو خوا مؤمنان یو خوا کافران نو دوه ډلې شوې که نه دی چې یو بل ته مخامخ شو نو بعض صحابان چې دا جنگ کله سخت شو چا پکې دا مواد شیطانو کې چې محمد صلی الله علیه وسلم ووژلی شو هغې وتښتېدل نبی علیہ السلام یوازې پاتې شو یو څو صحابه پاتې شو میدان نو دا خو ډېر لوی جرم دی چې د الله نبي پرېږدوه او ته د تخته دا خو لوی جرم دی
الله رب العزت فرمائی دا شیطان خویولیو، شیطان دو ککڑیو. نولی چی شیطان دا اعلانو که چالا ان محمدن قد قتل. نو یا منافقانم بازی تلیو پکی، نو دا غید وجن مومنانم دوکشو لال دا دی منافق دوکا کلکانا چی اغا من دیوالی نو دیوی چی دی طول تختی زبان زمانو دی وجبان دی. اللہ اعلان کی وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ پاک دیتا معافی کردے دا. یار اللہ سپرد مہربان اللہ دے. دا نبی علیہ السلام سر جنگی دل او دا اللہ نبی پرے خود او تختی دل او دا غیب باوجود بیا اللہ و امام معاف کرد. اللہ معاف کردی دی. دا دی نفس دا دی بیان دا دی واقعی ذکر پا دا سا شکل چه صحابو بانے الزام لگے چه صحابو خودر کمزوری کرده دا صحابو خودر مطلب چه دن غلط کار کرده چه دا اللہ نبی پر خدا و تختی دل دا سڑے پا اللہ اعتراض کئی. سوک چه معافی چاہتا ہو کہ بیا بیا غا نیا دے اللہ معاف کری دے و دا ظالمین معاف کی. اللہ وی وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ، صحابو نا غلطیانی شوی دی اجتحادن، خو صحابو تا اللہ دا غیر دا معافی اعلانم کرده دے. بس د صحابه غلطیانې ما یادوه، خپل ځان سم کړه. ولې چې هغې ته خو الله معافي کړې ده، ستا غم پکار دی چې تا ته خدای اعلان هم نشته دی. ولقد عفا الله عنهم ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم چې واوړېدل تاسو نه یوم التقى الجمعان، پرز د مخامخ کېدو د دواړو ډلو باندې. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، یقیناً خویولیو دیلر شیطان پا سبب دا باز یاغی کارونو چه دی کریو. دلتا گورا دا ادبانی یوی خان انسان چه سکی دا چه اللہ وغوارنو آغا بکی دا تقدیر کلی کلی. اس دلتا نسبت شیطان تاوکا، خالق دا خیر او دا شر اللہ دے. دا دا اہل سنت والجماعت دا علماء عقیدہ دا دلتا نسبت شیطان تا کئی دا دا ادب دا وجنا. گورا دا قانون زده کئی ہر سپا اللہ مورڑوئی خان چیو غلطستانوشی و بیاو یرجی بس اللہ کار دینو خدای بیڑا خوارکا اللہ کار نوی استا غلطی دا. غلط کار در نوشی نو داغی نسبت زان تکوا دا زما غلطی دا. غلط کارو شو داغی نسبت شیطان تکوا ودا شیطان دو ککڑا مگنا. شیطان ظالم دے انسان دشمن دے دوکئی کی دا سے بنوے چے دا دا اللہ کار دے خکار دے وکونوے دا الحمدللہ دا دا اللہ فضل دے دا دا اللہ احسان دے دا اللہ میرا بانی دے چے دا کاری زمانہ واغس. نو دا خکار نسبت چے ہر کاری اللہ تے منصوب ہوا، غلط کاری نو شیطان تے منصوب ہوا. چل رہے سو نمونے لگے او گو رہے خان دا ادب زدکے ارکار اللہ تم منصوبہ ہوئے. دلتا و صحابہ تخدیدلی دی منڈ دی ہوئی ورڑی پا شیطان انما استزلهم الشیطان. شیطان خوی اولی دی زکر چی دا خکار نو کانا چی دا اللہ نبی میدان کے پاتش ہو دی و تخدیدل دا دا شیطان وسوسہ ہوا. شیطان تے منصوب کر. سورت یوسف لگ رواڑا ہوئی آیت نمبر 100. سورت یوسف دیارلسم سپارہ آیت 100. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. یوسف علیہ السلام تفصیلی واقعہ دا بابا سر ملاو شو مور و پلار ازوان تخت وخی جول بیا خام خانو دمر زمانہ پس ملاقات شوی خبر خورازی. یوسف علیہ السلام ورطا گورا دا سمر اگدا واقعات سمر مختصر اگتکو کیوائی او بیا و تسوائی. ورفع ابویه علی العرش پورتے کرل مور و پلار زان سر تختا پتخ باندی وخروا له سجدا او پریوتل دیغت سجدہ کون کی. وقال یوسف علیہ السلام یا اباتی اے بابا اے پلارا هذا تأویل رؤیایا من قبلو
دا د تعبیر زما د خوب چې ما پخوا لیدلی و وړوکی مو ما لیدلی و چې یولس ستوري او نور سپوږمۍ ما ته په سجده دي قد جعلها ربي حقا په تحقیق سره ګرځولی دی دی لره زما رب رښتیا وقد احسن بي او په تحقیق سره احسان کړی دی الله په ما اذ اخرجني من السجن کله چې زه راویستم د جیل نه وجاء بكم من البدو او راوستی تاسو من البدو د باندې نه الله اکبر دلته توجه وکړه ګوره دا خوب تعبیر صحیح کول دا ښه کار دی که نه نو چاته نسبت وکړه قد جعلها ربي حقا زما رب چې دی نو دا خوب مال رښتیا کړ الله ته منسوب ځان صفتونه نه کوي الله یادوي او جیل نه راایستلم ښه کارو نو د جیل په باره کې م الله ته نسبت کوي وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن الله په ما ډېر احسان کړی دی چې کله زه د جیل نه رابار کړم د باندې نه چې دی راتلل نو دام د الله احسان وکړه د خوشحالۍ کارو وجاء بكم من البدو تاسو د باندې نه راوستی دا ټول الله ته منسوب کړل خو اوس څه وایي من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي اوس دا د ورونو د دوی په منځ کې دا خفګان چې و نو دا ښه کار نه و دې سره ظلم وکړو کوی ته یې وغورځوو نورونه نه یادوي چې زما ورونه خو بابا ډېر ښه خلک دی خو دا شیطان دی ته وسوسه اچولې وه شیطان دی دوکه کړي وو نو ګوره د هغې نسبت یې چا ته وکړه شیطان ته دا نه ویله چې الله زما ورونو کې دا خبره واچوله چې دی کوی ته وغورځوئ دا نه وایي چې الله به زما تقدیر کې دا لیکلي چې کوی ته یې وغورځوئ بس دا اوس نه وایي اوس ادب دا دی چې شیطان یاد کا من بعد ان نزغ الشیطان بیني وبین اخوتي پس دا هغې نه چې وسوسه واچوله شیطان زما او زما د ورونو په منځ کې نو دې نه دا معلومه شوه چې د غلط کار نسبت به چا ته کې شیطان ته سورت کهف لږ راواړوئ آیت 63 سورت الکهف 15 سپاره آیت 63 بس د 15 سپارې اخرنۍ پاڼه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة وی دغه ځوان دغه غلام موسی علیہ السلام ته موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام دواړه روانو نو مې وسره د موسی علیہ السلام او دا خادم دواړه روان دي د خضر علیہ السلام ملاقات ته مې ور سره ده الله ورته ویلی چې دا کوم ځای کې ژوندې شي کنه هغه ځای کې به خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ستړی وي زه لږ آرام کوم یو سورې واغې ته او ته کښېنه دی چې ناست دی ګوري سمندر غاړه ده مې ورو ورو په خوځېدو شو سمندر کې ور روان شو دی اوس وایي ډېر ادبناک شاګرد و که نه دا نه کوي چې خوب نه پاسه 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 مې روان شو وایي ورېږه هسې روان خو شو روان چې دي که نه ورېږه چې دی لږ ارام وکړي ستړی دی خوب یې نه دی کړی بیا که د هغې عالم سره ملاو شي نو بیا به مرام نه کېږي پرېږده چې لږ ودی نو ادبانې موسی علیہ السلام ته غږ ونه کړه چې وایي نه که نو په دې کې موسی علیہ السلام چې راپاڅېد وایي زه چې ځو نو هغه ته هم روان شو اوس خبر هم تېره شوه او مې هم تېر شو چې ډېر مخکې لاړه هلکه وایي څه خوراک راواخله یاره موږ خو ډېر ستړي شو او هو خوراک خو لاړ سمندر کې تللی دی هغه خو هلته چې ژوندی شو لاړ مې سمندر کې ننوت بیا را روان شو نو موسی علیہ السلام خو خامخا انسان دی نو هغه له به غوسه ورتله چې تا مې هلته پرېښوده نو بیا به دې ما ته ویلی وې که نه چې دې ځای کې مې ژوندی شو سمندر کې لاړ دغه خو نښه وه نو ولې دې غږ نه کوو نو دی ورته څه وایي قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت دا ادب زده که وایي ته خبرې کله چې موږ هغې ګټې ته ځای ونیو نو ما مې هېر که دا نه وایي چې الله پاک رانه هېر که که نه هېرول خو الله کوي که نه چې الله یې درته یاد کړي یاد کړي او که ته نه هېرې کړي نو هېر به کړي خو دا ادب دی
چې یارولو نسبت چاته مه کوه هغه الله ته مه کوه ځان یاد کړه مړه زه ډېر کمزور یم حافظه مې ډېره کمزوره د ما نه هېر شو فإني نسیت الحوت نو ما مې هېر کړه نو اوس دا نه وایي چې الله رانه هېر کړی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره نه هېر کړی دا مې ما نه مګر شیطان هېر کړی چې تا ته یاد کړم دا رانه شیطان هېر کړه ښه وګوره د غلط کار نسبت شیطان ته کوه واتخذ سبیله فی البحر عجبا وینی ولخبل لاره په سمندر کې ناشنا داسې ډېر مثالونه دي خو بیا به خبره ډېر اوږده شي په صورت قصص کې راځي فوکزه موسی فقضى علیه قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین د دوه کسانو جنګ د قبطي او د اسرائیلي نو دا موسی علیه السلام راوی د قبطي له صرف یو سوک ورکړه چې څوک یې ورکړه سړی مړ شو چې مړ شو نو موسی علیه السلام څه وایي دا نه وایي چې دا د الله کار و ځکه چې دا مړ کول خو ښه کار نه دی که نه نو دی څه وایي هذا من عمل الشیطان دا د شیطان کار دی چې بس شیطان د الله د غلطو کارونو دپاره پیدا کړی که نه هغه ته یې منسوبوه چې دا په یو څوک باندې دا سړی مړ کېدل دا د شیطان کار و چې دا زما او د دې فرعونیانو منځ کې دشمني سیوا کړي ځکه هغه ته منسوب کړ نو ادب دا دی چې د غلط کار نسبت ځان ته کوه شیطان ته کوه د ښه کار نسبت الله ته کوه نور خالق د خیر او د شر د دواړو الله دی او دا ډېر مثالونه قرآن کې دي بیدک الخیر سورہ عمران کې چې راځي که نه بیدک الخیر الله ستا په لاس کې خیر دی نو شر د چا اختیار کې دی نو دا داسې دی چې بیدک الخیر و الشر الله ستا لاس کې خیر هم دی او شر هم دی معنی چې چاله خیر رسے خیر رسے چې چاله نقصان رسے نقصان رسے خو ادبن شر ذکر نه که صرف خیری ذکر کا ځکه خیر دار چا محبوب دی او شر دی چا نه دی خوښ ٹھیک شو ابراهیم علیه السلام بیمار شوی دی نو د خبره بیان کوي واذا مرضت فهو یشفین داسې نه وایي چې الله مې بیمار کړي او بیا مې الله جوړ کړي بیماري څوک راولي الله یې راولي که نه خدا نه وایي چې هغه مې بیماری وای کله چې زنا جوړه شوه الله ته نه یادوي ځکه کله سړی خوراک ډېر وکړي کله ونه ګرځي کله چې دی نو یخ ګرم شي نو دا د انسان پکې هم خپل څه یو کسب وکړه نو چې زه کله ناجوړه شمه نو فهو یشفین هغه الله ماله شفا راکوي نو د شفا نسبت یې الله پاک ته وکړه چې کوم ښه کار دی د هغې نسبت الله ته کوه کوم خراب کار دی ظاهر کې خوند نه کوي نو هغې نسبت ځان ته کوه نفس ته کوه شیطان ته کوه داسې ځکه وایي دا نه کېږي چې صحابو شیطان دوکه کړي دا هغه ادبن نسبت دی انما استزلهم الشیطان یقینا ښویولی و دوی لره شیطان ببعض ما کسبو په سبب د بعض هغه چې دوی کړي وو ولقد عفا الله عنهم په تحقیق سره معافي کړې د الله دوی ته صحابو ته الله نه معافۍ اعلان کړی ان الله غفور حلیم یقینا الله بخښنه کوونکی او صبرناک دی اول ته وګورئ ثم انزل بیا راولېږه الله علیکم پتاسو من بعد الغم پس د غمنا امانتن امن نعاسن پر کاله یخشا طائفه منکم چې پټې کړې یوه ډله ستاسو نه وطائفتون او بله ډله وقد اهمتهم انفسهم چې په تحقیق سره غم کې چولی دوی لره نفسونو د دوی د ځان غمو سره دی یظنون بالله غیر الحق ګمانونه کوي په الله ناجایزه ظن الجاهلیه ګمانونه د جاهلیت یقولون ویل بده منافقانو هل لنا من الامر من شیء آیشتره زمونږ د پاره د کامیابۍ نه او د اختیار نه څه شی قلت ورته ووایه ان الامر كله لله یقینا اختیار ټول د الله سره دی یخفون فی انفسهم پټوي دا منافقان په زړونو کې ما لا یبدون لک هغه حسد چې نه ښکاره کوي تا ته یقولون وایي دا منافقان لو کان لنا که چرته وی مونږ د پاره من الامر د اختیار نه شیء څه شی ما قتلنا هاهنا نه به وژلی شوي مونږ دلته قلت ورته ووایه لو کنتم که چرته وی تاسو فی بیوتکم په کورونو ستاسو کې لبرز الذین خامخا راوتلي به هغه کسان کتب علیهم القتل چې فرض کړی شوی دی په هغې باندې قتل الی مضاجعهم ځای د راغورځېدو د هغې ته ځای د مرګ د هغې ته ولیبتلی الله دې دپاره چې امتحان وکړي الله ما فی صدورکم
دا چې ستاسو په سینو کې دي ولیمحص او د پاره چې خالص کې الله ما فی قلوبکم هغه چې ستاسو زړونو کې دي د وسوسو نه والله الله علیم فؤاد بذات الصدور پرازونو د سینو باندې ان الذين يقيننا كسان تولوا منكم چې واوړېدل ستاسو نه یوم التقى الجمعان پرز د مخامخ کېدو د دواړو ډالو انما استزلهم الشیطان یقینا خو یولیو دی لره شیطان به بعض ما کسبو په سبب د بعض هغه ګناهونو چې دوی کړیو ولقد عفا الله عنهم پتاخي سره معافي کړې د الله دیتا ان الله یقینا الله غفور حلیم بخنه کوونکی او صبرناک ذات دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله الله زموږ د ټولو ګناهونو او تقصیرات معاف کا الله زموږ د ټولو نه رضا شه دا درس الله د ټولو نه قبول کا څومره مرګري چې راځي تکلیف کوي الله دې ټولو لپاره دنیا او د آخر خیر او خوشحالي ورکا الله د هر قسم شر او فساد نه وساته څومره مرګري د نت په ذریعہ اوري الله دې ټولو لپاره پوره بدلی ورکا الله زموږ چې څومره بیماران دي ټولو بیمارانو له صحت کامله عاجله ورکا سمرګرو د بیمارانو د دعاګانو درخواست کړې ده الله دې ټول بیماران جوړ کړي کنارینی که زنانی که مشرانی که کشرانی الله ټول بیمارانو له صحت کامله ورکا څوک پریشانی الله پریشانی ختمه کا د چا شرعي حاجات الله دغه حاجتونه د خپل خزانونو پوره کا د چا مشکلات او پریشانی الله په خپل فضل او کرم ختمه کا د چا دشمنی الله پر ورولې بدلې کا د چا اولاد نه الله نیکان صالحان اولاد ورکا د چا اولاد الله نیکان ورته لوي کا الله دا درس زموږ د ټولو نه قبول کا د رمضان دورې تفسیر را روان دی سبا نه بل ورځ ان شاء الله د جمعې په ورځ د جمعې مانځه نه بعد به درس شروع کوو اول خو ټول ملګري کوشش وکړئ چې ان شاء الله پکې حاضرېږئ دا دنیا موږ نه پوره کړو نه دا پوره کیږي الله دې موږ ټولو لپاره د شرکت توفیق را نصیب کړي او دعا وکړي چې الله دا درس صحیح ویلو توفیق موږ له راکړي او الله یې قبول کړي او الله یې د ټولو دپاره د خیر او د هدایت او د پیدې او د ثواب یو باعث وګرځوي الله دې موږ له صحیح علم سره د صحیح عمل نه را نصیب کړي څومره دورې چې شروع کېږي الله دې د ټولو حفاظت وکړي مرکز کې به م انشاءالله د جمعې د ورځې نه درس شروع کېږي سحر ټایم نه الله دې دا ټول په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي او الله دې زموږ نه رضا شي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه